اسکندر ذوالقرنین دې لګیا دی په دنیا باندې قبضه کوي، دنیا باندې قبضه کوي. یو ملک فتح کوي، بل ملک فتح کوي، چین ته ورسېد، دنیا قبضه کړه، چین ته ورسېد. د چین یو شهزادګۍ وه ډېره زیاته هوښیاره وه، هغې چېرته د تصویر پیدا کړی چې دا څنګه سړی دی چې په دنیا پسې نښتی دی، یو ملک هم فتح کوي، یو بل ملک هم فتح کوي. خیر هغه خو د یو ښه مقصد دپاره فتح کوله چې دا ملکونه به فتح کړم او اسلامي خلافت او د صحیح طریقې سره به په دې کې د اسلام د احکامو تنفیذ به راشي. اوس امریکا هم لګیا ده، یو ملک نیسه او بل ملک نیسه، بل ملک نیسه. دا خو خپل غرض دی پکې چې چا نه به تیل وګټم او چا نه به هیرې جواهرات وګټم او چا کې هغه څه شی دی پروټین دی او که څه نوم نمره یې شو راته هغه ایټم بم کې څه استعمالیږي. نو دا تونه او دا قصې پسې به پکې د هغه ملکونو ته ورسوم چې دا معدنیات او ذخایر قبضه کړم، لیکن د هغه مقصد جدا و. نو د چین یو شهزادګۍ وره د تصویر یې چې ته په چا جوړ کړی او ځان سره یې ښودی. دې چې کله په چین علاقه باندې حمله کوي نو فوجونه یو طرف ته مکې ښودل، چې حمله کو نو د فقیرۍ لباس واچو، بالکل د فقیرۍ ځان نه یو ملنګ جوړ کړ او فوج ته وی زما د حکم انتظار وکړې دلته کښېنئ، زه وا د فقیرۍ جامه کې په خپله ځم حالات ګورم، معلومات کوم چې حمله د کم طرف نه وکړو، د بل چا باندې اعتماد مې نشته، او علاقه ګورم، د هغې فوج به وګورم، د هغې وطن به وګورم. نو جامع یې بدله کړه چې ما څوک ونه پېژني او د ملنګۍ او د فقیرۍ لباس یې واچو او ورننوت. چېرته هغه شهزادګۍ بره ناسته وه په خپل محل کې او دې یې صحیح کړ، ملنګ یې صحیح کړ. چاته یې ویل که تاسو ورشئ دا ملنګ نه مټه ونیسئ، ما دې راوله یاره اوس دې سره خو یې تصویر پروت و، کلک یې د مټه ونیوه. او دا خو ته بادشاه ګیر شوې له زمونږ ګوتو له خدای راوستې او ورته یې جیل کې واچوې. فوج جیل ته فوج ته پته هم نه لګي چې زمونږ بادشاه خو شهزادګۍ ګرفتار کړ. هغې خو وایي چې زمونږ بادشاه تللی دی، خپل معلومات کې راضي به د حملې حکم به کوي، جنس کې ګرفتار. شهزادګۍ حکم وکړه، شهزادګۍ ته هم پته وه چې د ده د دې فوج طاقت مونږ نشو لرلی، که دې مونږ مړم کو نو بیا به زمونږ ډېره بدر وځي. اوس خو ځکه زمونږ بادشاهي ونیسي جوړه ورسره وکړو نو مونږ جمدي خو به پرېږدي که، او که چېرته دې مړم کړو د ده دونه فوج او دومره لښکر د دنیا قبضه کړه، مونږ به هم قبضه کړي، بیا به رانه انتقام لري چې څه چل به راسره کوي، وجنو یې نه خو یو طریقه باندې ول احتیاط و. دا بادشاهي هم په عقل کېږي، په بې عقلۍ ګرانه ده. جیل کې واچو، حکم یې وکړه د جیل داروغه ته چې ډوډۍ پې بنده کړي، اوبار څه پې بند کړي، خیر څه پې بند کړل، 3 ورځې پسې ځان ته حاضر کړل. هغې شهزادګۍ قیمتي لالونه او جواهرات او سره زر او سپین زر د دنیا چې کوم قیمتي هیرې دي ورته مخې ته کېښودې. بادشاه سلامت اوږې وی او ډېر اوږې، تږې مې وی او ډېر تږې یم، وی د دنیا قیمتي شی مې درته کېښود، په دې د خپله تندم ختمه کړو، لوږه دې هم ختمه کړه. بادشاه لاندې ګوري، سلطان اسکندر لاندې ګوري، وی شابه که نه دا هیرې دي قیمتي، د یوې هیرې په کرونو درهم قیمت دی، د یو لال کرونو درهم قیمت دی. زما بادشاه کې چې مې کمې قیمتي هیرې او سونا او ارس لیدل درته مې مخکې ښودې دي، شابه په دې خپله لوږه ختمه کړه، په دې خپله تنده ختمه کړه. نو دې ورته وي دا خو نه خوړی شي او نه سکې شي، په دې خو زما لږ او تنده نه ختمېږي. وي همدا شی در کوم، بل شی موږ سره نشته. ده وله دیکه ورکړه، وي دا مې نه دي پکړه، دې وخت کې دا ما له فایده نه راکوي. وی خلاص شي یو موټی اوربشې وټکوي وروړی ول. اوربشې اوس لږې قیمتي دي، لیکن مخکې د اوربشې قیمت نو، غریبه غریبۍ کې چې به د چا خوراک و او اوربشې وې، غنم جوار به چا نه موندل، اوس اوربشې څوک نه موني. یو موټی اوربشې والا وټکوي راوړی والا، داسې لږې غوندې د یو 2 پیسو اوربشې والا وټکولې او مخې ته یې ورته کېښودې، وایي ځکه نه په دې دې لوږه ختمه کوې ډېره ښه ده. هغه اوربشې وخوړې، څنګه شوې؟ وی برابر شوم. وی ګوره بادشاه پته ولګېدله چې ستا د زندګۍ او د ژوند دپاره کم شی ضروري دی، دغه هیرې لالونه جواهرات او سره زر اوربشې وایا
وی اوربشې مې ضروري دي وی جون به دې په څه بچ کېږي وی په دې اوربشو به بچ کېږي وی اصل ملک په مخ اغشتې دی د دنیا دپاره کله یو ملک قبضه کې او کله بل قبضه کې او کله بل قبضه کې چې کم کې اوسېدې دونه اوربشې دې پکې کېدې چې ستا ګزاره پې کېده عجیبه ده عبرت خبره ده که نه کم ملک کې چې اوسېدلې دومره اوربشې پکې کېدې چې ستا پې لوږه ختمېده ستا د قوم لوږه پې ختمېده ملکونه فتح کې هیرې ګټې جواهرات ګټې سره زر ګټې بلډینګونه او محلات ګټې هغه دې په کار شو اوس دې څه په کار شو هغه شی دې په کار شو ما خو درته مخکې کېښود لیکلې ورکړه او که هغه د 2 پیسې اوربشې دې په کار شوې بادشاه سلامت دغه اوربشې وخوره چې آخرت ته پرې روغ لاړ شي هیرې جواهرات فایده نه درکوي هغه پوه شو وی ځه شهزادګۍ ورته وی در باندې مې رحم وکړه څه درته نه یم په مخه دی ښه بادشاه فوج ته حکم وکړي بس دا ما دپاره عبرت دی ځای تیزو فوجونه واپس کړي نور مې د دنیا ګټې او د دنیا فتوحات ته ني پکار بس ځای فوج ته حکم وکړه ډېره علاقې مو فتح کړې خپل رب دې نه پس راضي کې او د اوربشو ډوډۍ وخوری مال پرېږدی دولت پرېږدی ولتنظر نفس ما قدمت لغد دا سوچ به وکړو چې مونږ قیامت له الله له څه وړي دي او څه مو ګټلي دي حدیث پاک کې راځي یو سړی ډېر زیات مالدار د قیامت پر ورځ به الله ځان ته مخامخ ودرئ بنده ما خو دله مال درکړی و که نه څه دې پکې کړي دي دولت مې درکړی و څه دې پکې کړي دي دی وایي الله ما خو پکې دونه تجارت وکړه که نه چې تا ماله زر راکړی و ما ته کورونه دبله جوړ کړل تا ماله 100 راکړی و ما ته درته اربونه جوړ کړل بلا بلډینګونه مې ترې جوړ کړل او ډېرې زیاتې مې کړی ده پیسې او زما پرېږده چې دنیا ته لاړ شم چې دلی راوړم الله ورته وایي حدیث کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي شا پرېږده مخکې وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي دنیا دې ختمه ده اوس هغه دنیا دې اوس نشته ولتنظر نفس ما قدمت لغد وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي دې به ښي طرف ته وګورې الله مخکې خو څه نشته مخکې به وګورې الله اسم نشته ګس طرف ته به وګورې الله اسم نشته وی شا پرېږده چې مال دې ډېر کړی دی خو الهاکم التکاثر د دې مال ډېروالي غافل کړی وي د دې مخکې ژوند نه که نه د آخرت د ژوند نه وی لا سقونه به فرشتو ته حکم وکړي اوبه نیسي او اخر جهنم ته به ورغوځار کړي رونو موږ د دنیا مال او د دنیا د مال ګټې د دنیا جاه منصب او د دنیا دولت او د دنیا حرس او د دنیا مالونو دی غافل کړي او آخرت هم هېر کړی حضرت حسن بصري رحمه الله دا یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی ډېر لوی شخصیت جناب دومره لوی سړی تیر شوی دی چې زموږ د احادیثو استاد دی او په بخاري شریف کې او دارنګې په دې ټولو کتابونو کې د احادیث نقل کېږي او جناب د تصوف په دې پیرانو کې د دې ټولو پیرانو پیر دی د ټولو په سلسله کې د ده نوم شامل دی یو زمانه کې تاجر و زبردست تاجر او ډېر زیات مالدارو بادشاهانو له به یې تحفې تحایف وړل نو د روم یو بادشاه هرقل بلا سامان یې راواغېشت او قیمتي قیمتي څیزونه او یې زه هغه له تحفه وړم چې څنګه راغې نو بادشاهانو ته خو نیغ په نیغه نزدېکت ګران دی یو دوست یې وزیر هغه له هم څه تحفه یې وړه ورته یې وزیر صاحب ما له د بادشاه نه د ملاقات ټیم وله ما وله څه تحفې تحایف راوړي دي ملاقات به م ورسره وکړو او تحفې تحایف به م وله ورکړو وزیر ورته وی چې داسې پروګرام دی چې اوس نه کېږي بادشاه چېرته روان دی او یو ناشنا سیل دی ته به هم راسره لاړ شئ او چې کله بادشاه واپس شي بیا ستا ملاقات به ورسره برابر کړو ډېره ښه حسن بصري وی د روم زما دغه اشنا دوست وزیر دی زه ورسره روان شومه لویه قافله د بادشاه دی وزیران دی ښځې دي هلکان دي قسم قسم خلک دي د کلي نه بار یو اعلی غوندې ځنګل او په ځنګل کې یو بهترین باغ دی هغې ته ټول خلک لاړل وی زما د دوست دی وزیر مال یو خیمه برابر کړه چې ته په دې خیمه کې کېنه تماشه کوه او چې کله واپس شم بیا به سره خبرې اترې کوو ما دا سوچو چې بادشاه به ښکار نه راغلي دی به ښکار کوي یا اکثر دا بادشاهان دا یو بل سره د اسونو او د اوښانو زغل کوي دا مقابلې کوي دې له به راغلي سیر و تفریح له به راغلي وی جناب ګورمه چې د دې
باغ او د دې ځنګل په دامینس کې یو خیمه ده او ډېره قیمتي اعلا د سرو زرو چړاو پې شوی دی او د هغې خیمې نه ګیر چاپېره په پردوم سره در دي او چې کم د هغې هغه پلي دي هغه ډېر قیمتي او اعلا وی یو ډله ځي هلکانو د جینکو د بوډاګانو لښکر بادشاه وزیران او هغه خیمې ته ځي او د هغه خیمې نه تاویږي او یو کس پکې ورننوځي واپس راځي وی افسوله کې مې سوچ کو چې بنده دا خیمه کې څه دي او دا خلک دې خیمې ته څه دپاره ځي وی چې ماخوستن شو زما هغه دوست وزیر راغی او ما سره کېناست مې چې لکه ما خو سهر نه اوسه پورې لویه تماشه ولیدله خو په دې مې پوه کړه چې دا څه شی دی یاره سړی یې وایي زمونږ بادشاه دی خو د هغه یو زوی عمر دی او دې خیمه کې د هغه قبر دی او دا نن د هغه عرس و کال په کال د هغه برسي کېږي عرس کېږي او دا تا چې څو لیدل دا کار کوو دا تاسو څو کړل وی تا ولیدل لومبې چې یو ډله ورله لویه ډله دا د ټول روم طبیبان او ډاکټران او حکیمان دی ورغلل او د بادشاه د هغه خیمې نه چکر یې ولګو او چې مشر ډاکټر او طبیب و هغه بیا وردن نه شو او د بادشاه د هغه زوی خیمه چې زوی قبر کم ځای دی هغې ته ورننوت او ورته وي د بادشاه زویه مونږ تا پسې ډېر خفه یو بادشاه خفه دی مونږ د ټول روم ډاکټري طب او حکمت راوړی دی که په ډاکټرۍ او طب او په حکمت ته جمدی کېږي نو چې څومره خواري د مونږ یې کوو مونږ کوشش کوو چې تا جمدي کړو چې بادشاه خوشحاله شي خو افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې هغې مرض په چا ولګي نو په طب او په ډاکټرۍ واپس دا بیماري نه دی داسې درونو که نه ده یو بیماري ده چې هغه دا ناقابل علاج ده چې هغې ته بوډاپه وایي بوډاوالی چې راغی سړی ځوانېږي نه او دویم مرګ چې راغی نه د ډاکټر بچ کولی شي نه د ساینسدان بچ کولی شي نه د امریکې او د بش د عارضي مجازي طاقتونه بچ کولی شي خبره ختم نو ډاکټر ورته وایي هغه مشر طبیبه چې افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې د هغې علاج چا سره نشته دا بیماري کې راله سړی ته واپس نه خلاصېږي مونږ بې بسه یو سلام علیکم وی ورپسې دویمه ډله تا ولیده چې ورننوته هلکان او جینکۍ او خشته ښکلې لباس والا او په ځان یې د کالو انبارونه جوړ کړي هغې ورغلل چې د بادشاه دوی مونږ په تا پسې ډېر زیات خفه یو او مونږ د ټول روم حسن راوړی دی بعض انساني هغه د حسن نه مجبور شي نو خبره مني نو مونږ حسن راوړی دی که ته په حسن جمدی کېږي تا نه زمونږ حسن قربان دا ټول حسن در نه قربانو افسوس معامله دی د هغې ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا حسن څه شی دی داسې ده که نه الله د چا په حسن څه کوي د حسینانو خشته او ډولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله جمیل الله ډېر زیات ډولې دی چې مخلوق یې خشته ښکلې پیدا کړی دی چې د الله ذات به څومره خشته او څومره ښکلې وي الله دې زموږ دیدار نصیب وګرځولي کې نو هغه ذات سره د معامله ده چې د هغه د چا په حسن څه او نه د مرګ نه خشته بچ کېدی شي او نه ترې بدرنګ بچ کېدی شي چې ټیم راغې خشته په هلکانو کې که حسن حسندار هلک دی او که جینۍ ده که د 20 کالو کې ډز ورکړه او که 40 کې ډز ورکړه او که 80 ته ورسېدل بعضې وخت کې حسین او خشته زر مړ شي او بدرنګ 100 او 1.5 ته ورسېږي دا په رقم پکې نشته مونږ بېوسه یو نو مشر اکیچ کم پکې خشته انسان هغه یو سلام علیکم واپس ترات وی بله ډله دې ولیدله را سپین ګیري هغې ورلل ای د بادشاه زویه مونږ راغلي یو جرګه هم راوستې ده ځکه بعضې وخت کې انسان د جرګې نه مجبوره شي مونږ جرګه راوستې ده که ته په جرګه باندې جمدی کېږې نو مونږ الله له جرګه راوستې ده ولې چې مونږ هم در پسې خفه یو بادشاه هم در پسې ډېر زیات خفه دی افسوس د مرګ داسې یو شی دی چې هغې په جرګه هم سړی دی نه خلاصېږي ډېرې جرګې مو ورته وکړي که نه کلا اذا بلغت التراقیه وقیل من راع وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى يوم څنګه دی الى ربك يومئذ المساق کله چې مړی ته ساره وکړي که نه نو خلک وایي من را هلکه څوک تعویزګر شته که نشته
دمګرې ولا وګوره چې دم پې واچوي چې جوړ شي. والتفت الساق بالساق، بس بیا پنډی د پنډی سره میلو شي، پنډی د پنډی سره میلو شي او سا د مرۍ نه وځي. او وظن انه الفراق، دلته علما لیکي چې ځوان د یقین په معنا دی. د پوره یقین راغی چې بس پلار نه لاړم، زوی نه لاړم، ورور نه لاړم او د کور نه ووتم، بیا په دې کور زما واپس قدم نشته. داسې ده که نه؟ دا سړي ته الله لګي، دا مړی کور کې وشي سړي تار سره آیات. والي صاحب زمونږ چې کله جنازه یې تله یو عجیبه کیفیت په ما راغی، دغه لږ ساعت کې د الله را طرف نه جنازه چې وته خولې نه مې دا لفظ ووته، الله دې معافي وکړي. ما وی بات نن نه دی ووت واپس په دې دروازه بیا نه راځي. داسې ده که نه؟ کم کور چې چا جوړ کړی دی او د مرګ په قدم ته ووت، دغه کور له بیا واپس نه راځي، بس ختم. هغه خپل بستر پاتې شو، هغې له بیا واپس نه راځي. خو د مرګ جنازه چې ووتله بس دا خیري وتل دي، دوباره بیا د خپلو بچو لا، د خپل پلار لا، د خپل رور لا او د خپلې ښځې لا او د خپل خاوند لا د انسان دوباره نشي راتلی. خبره تاته د مارونو ډېره لویه د افسوس خبره ده، مونږ غافل یو. الهاکم التکاثر، غفلت کې پراته یو. بهر کې تو وی چې هغه دغه ورته وایي چې هغه بوډاګان چې مونږ جرګه راوستل، په جرګه بعضې وخت کې د انسان حاجت پوره کړي. افسوس معامله د مرګ دی، د هغې ذات سره ده چې هغه د مرګ په مسله کې جرګه هم نه مني. وی بیا داسې خلک ورلل چې هغې قیمتي اعلی هارونه، قیمتي جواهرات په کاسو کې نیولې او د دولت انبارونو والا خلک ورلل. بادشاه سلامت زویا ته مړې او مونږ درپسې خفه یو، مال هم راوړی. که ته په رشوت جم دی کېږي د ټول روم دولت تا نه قربان. افسوس مرګ او د مرګ معامله هغې ذات سره ده چې په هغې سړی په پیسو هم نه کېږي. بیا وی تا ولیدل چې یو چاقو چوبند لښکر لګیا دی، هغه خپل سلوټونه وکړل، ورغلل. بادشاه زویا مونږ لښکر راوستی دی، جنګ کوو ستا دپاره، ځانونه وجنو چې ته واپس جم دی شې، مونږ هم خفه یو، بادشاه هم درپسې خفه دی. افسوس معامله د هغه ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا لښکر د ماشي برابر قیمت نه لري. داسې ده که نه؟ لښکر یو سکم کې چې الله وغواړي ته به ډلې ولې کې برباد به کړي. بیا بادشاه ورغې سره د وزیرانو، بچې ما خو هره وسه وکړه، ما حسن راوسته، جرګه مې راوسته، ډاکټري مې راوسته او طاقت مې راوسته، لوی لښکر او د هغې نه علاوه مال دولت مې راوړه. په افسوس او افسوس چې د مرګ نه واپس جمدی کېدل شته دی نه، نو د څوک مونږ بې بسه یو. آینده کال پتا زمونږ سلام دی کال پسو بیا راځو. حسن بصري وی دی دا قصه کوي دا وزیر صاحب، او زه دې سوچ کې پرېوتم چې واقعي مونږ خو د دنیا د مال غافل کړي، دا خو حقیقت دی. تله چې د ځمکې لاندې شو دا خو حقیقت دی، نه مال بچ پولی شي او چې کوم مال یې ګټلی دی هغه ترې پاتې، نه عزت بچ پولی شي، نه علم بچ پولی شي، او نه د دنیا دا بنگلې بچ پولی شي، او نه د دنیا دا کلاشنکوف بچ پولی شي، او نه ډاکټري بچ پولی شي. دغه سړی چې واقعي لاړ بس خو لاړه، خدای خبر تا سره ملاقات کېږي او که نه او چې کله به کېږي. که هم مسلمان مړ دی او تم مسلمان مړ شوی، ممکن د ملاقات به وشي یو وخت کې، او که هغه کافر لاړ الله دې وساتي، یا هغه مسلمان ته دې طور پسې کافر لاړې او بس همیشه دپاره دروازه د ملاقات بنده شوه. څه پته لګي د زندګۍ، څه پته لګي د خاتمې، څه پته لګي. پروردګار دې زموږ خاتمه بې ایمان وګرځوي. زما وروڼو حسن بصري وایي چې ده دا خبره وکړم چې با لاړم سلام علیکم، پاس مې قوالو د هغه وزیر صاحب مې چېرته ځې؟ تا خو وایي چې زه بادشاه سره ملاقات به کوم د هرقل سره. هغه نه د نه فهم اخلم، بس نه مې اوس تا ملګرتیا په کار ده او نه د بادشاه. باد زما خو سترګې وغړېدلې، زما خو سترګې وغړېدلې. دا مونږ چې دا جنازه په دا مړي کوو، نو مونږ په دا کور په جومات کې ولې نه کوو؟ لکه دلته جنازه کېږي که نه، دلته ولې نه کوو؟ مقبرې له به ځو. او بیا شریعت وی نبی علیہ السلام فرمائی چې جنازه دې په مړي وکړه ورسره ایثار کړه تر دفنه پورې، چې 2 قیراته ثواب دې وشي. دې کې څه فایده ده؟ اوړي کې به هم مقبرې له ځې او ورسره به ایثارېږي، او په ژمي کې به هم ځې ایثارېږي به، وخت دې هم ضایع شو. دا دې دپاره چې دا مړی په خپلو لاسونو یوسئ.
او د عمل په خپلو لاسونو قبر ته ښکته کړي او دا مقبره کې د پلار وویني چې او بابا مې مغه پروت دی، رور وویني چې رور مې مغه پروت دی، او کور والا مو ویني چې هغه پروت دی، او بچی مو ویني چې هغه پروت دی. زه مور پسې را روان یم چې ته عبرت والې عبرت کفا بالموت واعظا، عبرت والې. نو حسن بصري عبرت واغشت چې عبرت یې واغشت څه ته جوړ شو. جناب یو د په علاقه کې یو سړی دی ابو عمر، یو ګناه ته شو، قرآن ته هېر شو. قرآن یادول ګران کار دی، ورونو یادو ساته ګورئ. قرآن یادول مستحب دی، سنت دی، یاد ساتل فرض دی، واجب دی. یادولو کې دومره ثواب نشته لکه چې په هېرولو کې څونه ګناه ده. نو قرآن ته هېر شو. چې قرآن ته هېر شو، اوس هم چې داسې څه مسله پېښه چې خلک یو عالم پسې لاړ شي، یو نیک سړي پسې راشي. دغه زمانه کې حسن بصري نیک سړی ولا راغی صاحب قرآن نه یې دا غلطي مې شوې، دا ګناه مې کړې ده. نو دا بزرګانو په خوا به د علماو بزرګانو سړي له غوندې کلاو چې لږ یو کلو چې آینده لپاره داسې نه کوي. وی لاړ شه مکې مکرمې ته، هلته یو جومات دی په مینا کې، مسجد خیف ورته و، خیف بني کنانه دغه علاقې نوم دی. هلته زما یو استاد ذات دی، هغه ته ووایه دعا به درته وکړي، الله به درته قرآن د آیات. دی پیاده لاړ صاحبه د بصرې نه عراق نه دا خو بلا مزل مکې مکرمې ته ورسېد. دی په خپله وایي چې مکې مکرمې ته ورسېدم، بیا هغه مینا هغه جومات ته لاړم، وایي د مازدیګر وخت نه لږ مخکې ورسېدم. وایي چې ور ورسېدم نو هغسې کوم سړی راته تپوس مې وکړ، د نوم مې چې دا محراب کې ناست دی دغه سړی. وایي ما وایي چې ودرېږه دا خرش دی، څوک ته دعا غواړي، څوک ورسره لاس میلاوي، ملاقاتونه شروع دي، ودرېږه چې مونځ وشي زه به ورشم. وی یو سړی راغی د مانځه نه مخکې سپین څادر یې په سره چولې و، خو ما ونه پېژن، ما ته یې شا وه. زه سره لاس میلاو که واپس لا. وی چې ما مونځ وکړه، زه ورغلم ورته کېناستم، ما ورته خپله مدعا وویل چې صاحب د عراق د بصرې نه راغلی یم او ما نه قرآن شریف حافظ ام قرآن مې هېر شوی دی، ګناه شوې ده او ګناه مې توبه ایستې ده، او ته د خدای دپاره ما د کلمه وښایه، وظیفه وښایه چې ما ته الله واپس هغه قرآن را یاد کړي. وی دا زما د په زنګون د الله تاسې ښودرې، وی دا سر داسې اسمان ته اوچت کړه، او چې سر یې راښکته کړي، ما ته چې سوچ وکړه، وی چې سوچ مې وکړه قرآن مې یاد و، واپس الله را یاد کړی. او تپوس یې رانه وکړه چې توبه دې مضبوطه ایستې ده که نه؟ ما چې او صاحب بس معافي غواړم، بیا به نه کوم دا ګناه چې مې کړې ده پښتومان. یې ما ته وایي چې عراق نه چا راولېږلې، بصرې نه. مې چې صاحب حسن بصري یاره وایي په حسن دې الله رحم وکړي، په دنیا کې د خلکو کې مشهور کړم. تا وختي دا سړی ولیده، دا چې د مانځه نه مخکې سپین څادر والا ما سره میلاو شو، جومات نه وته. مې صاحب ومېلید خو ما ته شا و، مې نه پېژن. خو تعجب مې په دې وکړه چې دې سړي مونځ ونه کړه او د جومات نه د مانځه نه مخکې ووته. وی دا حسن بصري و که نه؟ دا حسن بصري و، د هر مانځه نه مخکې د عراق د بصرې نه دلته راځي او ما سره ملاقات کوي، د جمع مانځه له بیا ځان بصرې عراق ته رسوي. دیس باندې عام تړي د دې دنیا د څوټو دا مازغه چې چا په عقل کې وي، هغه خو دماغ عقل ته ګوري. ډېر خلک خو د عقل له وجې نه ګمراهان شوي دي. هو دا کم ځای کېږي، دا جي د عقل کم ځای مني. طی الزمان او طی المکان دا لوی باب دی، لوی دروازه ده، لوی باب دی چې بعضې وخت انسان ته الله یو کرامت او شرافت ورکي. ډېر کار په لږ وخت کې او ډېر کار په لږه زمانه کې او په لږ وخت کې کول، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لږ وخت کې په سکنډونو په حساب کې بیت المقدس ته معراج ته رسېږي. دا انسان خپل اختیار هم ني، الله له کې واچوي. دې ته کرامت وایي. کرامت د سړي اختیاري ني، الله کله وغواړي چې صادر کړي، چې ونه غواړي نه صادرېږي. نه چا دې تپوس وکړو دې مرتبې ته په څو رسېدلې؟ وی دې مرتبې ته هغې د بادشاه د زوی د مرګ په عبرت را ورسېدله. زما ورونو، دنیا ګټل ګناه نه ده، بالکل ګټه. رزق حلال ګټل عبادت ته په دا نوټ هم درته لیکلي او دا مفهوم دی د حدیث. حلال رزق ګټل او خپلو بچو له روزي حلاله ګټل بېشکه کوه، او جومات به جوړ کې، لار به جوړه کې، غریب سره امداد به وکې، حج به وکې، عمره به وکې، نور چې هېڅ هم ني، د بل د سوال نه خو پې بچې که نه، د بل د احتیاج نه خو پې بچې که نه. چې جامه دې پې ځان له واخېسته او د جامه کې لمونځ وکړې، دې کې هم ثواب دی. او کل کور ته دې بچو له بینګلی راوړې، ټماټر دې راوړل، هم دا نیت کوه چې دا ثواب ګټم. نبی علیہ السلام فرمایي کمن ولای چې د ښځې په خوله کې اجر دی، کې هم اجر او ثواب دی.
هر شي چې غوټه کور ته وړې لکه دا وایه وی دا ثواب ګټم صدقه کوم په دې خپلو بچو په دې ښځه دا فرض صدقه ده د هغې ثواب د نفي نه زیات دی نو مال دولت ګټل ګناه نه د حضرت عثمان ته مونږ عثمان غني وایو دا غني لفظ ورته مونږ لقب ایښودی حضرت عثمان ذو النورین رضی الله عنه د ډېر مال دولت خاوند تبوک غزا کې 3 میاشتې لښکر سامان ټول د مهیا کړی عبدالرحمن ابن عوف د ډېر لوی مال دولت خاوند لیکن رو مال او دولت د آخرت په مقابله کې مقصد بنه ګرځي بس که د آخرت ګټه راله مال بال ته قربانې او که کوم ځای کې د الله او د رسول دا ستا مال پکار شو چې زکات ورکا دا د هغه پکار دی ضرور به یې لورکا حج در باندې فرض کړه دا د هغه پکار دی چې دا مال ولګوه جومات جوړیږي یا لار جوړیږي یا بل مسکین ګاونډي دی یا یتیمانان دي دا هغوی غریبانان دي دا د الله پکار دی دی لورکا نو بیا به دا مال باندې بروسه نه ساتي دا به هلته قربانې زمارونو ولتنظر نفس ما قدمت لغد یو سړی دی دا سوچو کې مونږ دې ته ګورو چې څونه مال به د مرګ نه پس پاتې شي مانه په دې کې مونږ ټول پراته یو څو بنګلې به والم او څونه موټرې به والم او څونه کارخانې به والم او څومره جایدادونه به والم دا خو تا نه پاتې دي که نه نو مونږ وروستو ته ګورو چې دونه شی ډېر کم چې مانه وروستو پاتې شي شریعت وایي ټیک ده وګټه بچو ته هم پرېږده نفقه پکې شته ثواب پکې شته پرېږده بچو ته خیر دی خو مخکې ولتنظر نفس ما قدمت لغد دې ته مو ګوره چې مخکې مې څه شی ولېږه ځکه ته چې کوم شي له روانې زیات حاجت خو د هغې ته دی که نه نو ما د ابو هریره رضی الله عنه خبره درته ونه کړله چې د مرګ په وخت کې جلل او ورته وایي ملګری ولې جالې د خپل دوست سره محبوب سره ملاقات دې کېږي وی سفر ډېر اوږد دی سامان را سره کم دی نو چې حضرت ابو هریره دا وایي نو موږ پکې کم کوجاګان یو زمارونو دنیا ګټه حلاله حرامه نه ګورئ نمبر 1 اوږده دنیا بچو لم ورکه نفقه اوږته نصوت هم اوږته بچو لم اوږته ممنوع نه دی خو اخرت له مخکې ځان لولېږه چې کوم خواته ور روانې هغه لار ځان ته خشته که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی راغې سوال یې که او سوال لونو ګورې حرام دی نبی علیہ السلام مبارک ورته آواز کې وی دی خوا راشه دا سوال ولې کې حضور پاک مبارک فرمایي چې کم سړی په دنیا کې سوال کوي د قیامت پر ورځ به د ده په دې مخ د غوښې ټوټنې اډوکې به ښکاري او دا سوالګرې سړی په دنیا کې هم ځان له مخ زخمي کوي ځکه خلک خلکو ته بې حیا غوندې ښکاري او په آخرت کې هما درته و چې تش اډوکي پنجرۍ او غوښه پکې نه دا به څومره بدشکله او بدنما ښکاري الله دې مو ساتي زمونږ بعضې خلک په دې کوڅو کې دا ملنګان ګرځي کچکول وسري او د خلکو نه خیر راغونډی سوال کوي خیر غونډی او زمونږ خلک بعضې خلک ورته په ډېر لوی نظر ګوري هلکه شریعت ته به ګورو د پیغمبر علیه السلام وینا ته به ګورو کم سړی چې سوالګر دا حرام خور دی چې سړی حرام خور شو سوال کوي دا لوی سړی د کم ځای نه شو کم سړی چې سوال کوي او د کوڅو نه خیر راغونډی او چغه وایي خیر راکې او کچکول په کچکول دا حرام ګورې نه حلالیږي چې ګنې کچکول کې دې واچو نو دا به حلال شي او که نه کچکول کې دې نه اچولې نو دا به مرداری او نه د یو زیارت او د یو نیک سړي په نوم ګورې حرام حلالیږي دا وایي دا پیر بابا کچکول دی او د هغه لپاره غواړم او څوک وایي دا د کاکا صاحب دی او څوک وایي دا د اټک بابا دی او څوک وایي دا د کوواټ بابا دی او دا راکې او کوڅه په کوڅه کچکول غونډی د اچا په نوم هم حرام نه حلالیږي دا یاد ساتی دا زما خبره نه ده دا د حضور پاک مبارک د وینا معنا مې درته ذکر کړه که حرامو باندې سړی د دنیا کلمې وایي او ته په حرامو د دنیا د الله نوم والې او د پیغمبر نوم والې او د نیکانو اولیاء او صالحینو نوم والې ځان دې نور هم برباد کړ نو کم سړی چې کوڅه په کوڅه ګرځي چا سره بیزو د شلنګی او ګډی او چا سره بل شی د شلنګی او کوڅه په کوڅه د زیارت نوم اخلي او حرام مال د سوال راغونډی او مونځ ټکې نه کوي چرسونه څکي دا د خدای په نید مردار دی
دا نیک عمل حلال خول نه دا حرام خور دی دا پیسه مرداره پیسه ده. نو هغه سړي سوال کو نبی علیہ السلام ورته کور در څخه رسه نشته شا به لاړ شه ورشه کور در که رسه دي. نو یو زور صادر و شلی او یو زور د لرګي جام دی راوړل. نبی علیہ السلام مبارک وی دا به ما نه څوک وایلي خرڅولې ولا. یو صحابي وی دا صاحب ظالم په 1 روپۍ په 1 درهم. نبی علیہ السلام وفرمایل من یزید دا روپۍ نه به زیات څوک ورکي بولی پې کوله لکه زمونږ دا خلک چې بولی کوي دا بولی جایز ده. بل صحابي وی پې نور سامان هم واخله وی قسم دی چې دا حلال مال چې تا په خپلو لاسونو وګټه دا د هغې حرامو نه د الله په نزد ډېر بهتر دی د کم په وجه چې د قیامت په ورځ به ستا په مخ د غوښې یو ټوکړه هم ني. یو بل صحابي دی اوره حلالو کې ډېر بې برکتي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې مدینه شریفې ته حضور پاک مبارک هجرت وکړ. نو یو انصاري او یو مهاجر یو بل سره رونه کړل رورولي ولا جوړه کړه. د مدینې او د مکې د خلکو رورولي جوړه کړه. وی چې ستا مړ شي نو میراث به دې ګورې وړي او که دې مړ شو میراث به یې توړې نو د مکې مهاجرو سره سو چې د هغې نه به هغوی میراث وړی او د مدینې انصارو قسم دی یو حد وکړه د رورولۍ. دی چې کم صحابي سره رور کړی او ته وی وی ته خو زما رور شوې نبي علیہ السلام زما رور کړی. وی وی ښه نو زما مال د سره نیموم غوټ نیم بس زما مال تا شي او نیم به زما شي او وی 2 مې ښځې دي نو راشه یوه پکې خوښه که دا نه چې کومه مې ناخوښه د هغه دله در کوم ته پکې خوښه که زه بس دی بچي بس الله پوښاله زه بس ګزاره کوي 2 ښځې مې یو پکې ته خوښه که نو چې کومه پکې ستا خوښه شوه زه به طلاق ورکم ابه ستا شي. د دې نه زیاته قرباني بله کیدی شي سوال نه پیدا کېږي. او ته څه وایي وی یو په ست ښه ښکاري او بل وی په نه خوراک ښکاري. هسې نه چې ته ورته ست وکړې وایي ښځه دا خو ډېره ښه خبره ده بس دا یو پکې زما خوښه ده دې له ګلز ورکوه. یو سړی وي دریاب نه پورې غاړه ناست و ډوډۍ وله راغلې وه او بل د دریاب نه بلې غاړه کې و. نو ده خو دا خیال و چې دریاب نه هغه نه خو دې راتلي نه شي پول خو شته نه هلکه وی ډوډۍ خورې هم د نر بچو ټوپ ورسره ویې پړسو او د پاس را سور شو او د دې خواله راغی چې راغی وی کم ځای کښېنمه وی زما پر یې خولې د پاسه کښېنه چې تا ته ما ست وکړه. نو یو په ست نه ښکاري او بل په نه خوراک. نو هغه ورته ست وکړه چې مال د سره نیموم او ښځې مې 2 دي نو یو به طلاقه کم خو چې ستا پکې کومه خوښه او تا ته به په نکاح کم. او ورته څه وایي بارک الله فی اهلک او مالک وی ستا په دې کور په دې ښځه کې او په دې مال کې د الله برکت واچوي. دلونی علی السوق ما ته بازار وښایې زه په تجارت پوهېږم چې ځان له ته تجارت پیدا کړي. لار بازار یې ورته وښو الله وله ګټه ورکړه. ګوره د حلالو برکت ته یو څو ورځې پس د حضور پاک مبارک سره ملو شو نو په جامه باندې د ښځو رنګ و د ښځې چې کم په واده کې کومه خوشبویي او رنګ پورې کوي هغه په جامه لګېدلی و. حضور پاک خو پوه شو چې دا خو صحابي دی په ناجایزه خو به ښځې ته نه نږدې شوې. هلکه وی داسې دي وی صاحب واده مې کړی دی. وی کم ځای وی په انصارو کې وی ولیمه دې کړې ده او که نه اولم ولو بشاتن وی یو ګډ ولیمه وکړه که نور دې وس نه کېږي یو ګډه لال کا. صحابه ډېر بې تکلفه ژوند دی. ګوره حضور پاک مبارک سره صحابو څونه مینه وه ځان به یې ته قربانو او وعدې دی او نبي علیه السلام ته یې هم غږ نه دی کړی. بې تکلفه واده مونږ په ودونو کې تکلفات کوو لکونه او زرګونه روپۍ لګو نو ودونه راته ګران شي نو هلکان هم بې واده ګرځي ګینکۍ هم اکثر بې واده په کور پاتې شي. خدای پاک د هغې حلالو مال کې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه برکت واچو. څونه برکت اوس واوره چې دې کله مړ شو نو 4 ښځې دې پاتې شوې او د 4 ښځو اولادو نو دا یوه ښځه ورته وایي دی خلکو ته چا چې میراث تقسیمو وی زه د خاوند په مال کې چې زما کم پوری سره سي نه غواړم نغد مال کې لږ غوندې شی راکې مریان دي هغې کې نه غواړم پاسونو کې نه غواړم په ځمکو کې نه غواړم او دارنګې په غلامانو کې نه غواړم په کورونو کې نه غواړم ګډو چیلو کې نه غواړم
نغد مال کې خپل حصہ نه غواړم لږ شی راکې. نو چې هغه خپل حصه یې رسېدله نو هغه هم 22 وه، ځکه د ښځو 8 کېږي چې اولاد یې وي، او چې بیا 8 په 4 ښځو تقسیمې 8 4 32 د یوې پکې 22 کېږي. نو 22 هم نه غوښته، لږ یې غوښته، نو 80,000 پونډه یې وله ورکړل. دا معمولي غوندې، دا د حلالو برکت رونو. په حلال مال کې چې کم برکت دی دا په حرامو کې نشته، خوله ټینګول ورته ګران دي. دویم امامان دی امام شافعي صاحب رحمت الله علیه، او د دویم نوم دی امام احمد ابن حنبل. امام شافعي صاحب استاد دی او احمد ابن حنبل شاگرد دی، او ډیر نږدې شاگرد دی. او امام احمد ابن حنبل غوندې د زمانې ولی الله او زبرګ په دغه زمانه کې بل نو، ډیر نیک انسانو. نو یو ځل امام شافعي صاحب چې دی نو دی په یمن کې اوسېده، او احمد ابن حنبل دا په مصر کې دغه طرفونو کې اوسېده. نو امام شافعي صاحب یو قافله تلله، نو هغې له یو خط ورکو، وی یاره تاسو چې دغه علاقې ته لاړ شئ، هلته زما یو شاګرد احمد ابن حنبل یې نوم دی، زما دا خط وله ورکړي. قافله چې لاړه احمد ابن حنبل ته د خپل استاد شافعي صاحب خط ورکړ، هغې کې ورته لیکلي چې زما محترمه شاګرده احمد ابن حنبل، ډېره زمانه وشوه چې زما ستا ملاقات ونه شو، زوی مې غواړي چې زما ستا ملاقات وشي، نو تا ته چې کوم وخت کې فرصت یې ته په کلي، نو ما ته جوابي خط راولېږه چې زه ستا ملاقات له درشم. ګوره دونه د ادب او د احترام دی، او نه وي چې ته راشه ملاقات له، نه چې تا ته کوم وخت فرصت یې چې زه ستا ملاقات له درشم. هم شاګردو لوی پکې نه وه، کبر پکې نه، بس پوه شو. وی حضرت قافلې له خط ورکړه، وی په پلان کې تاریخ په پلان کې هر ورځ زه در روانېږم ستا ملاقات له، چې تاسو چېرته لاړ نه شئ. امام احمد ابن حنبل د خپل استاد د امام شافعي صاحب ملاقات له را روان دی. چې په کوم ورځ قافله را رسېدله، نو شافعي صاحب خپلو شاګردانو ته وی زما یو شاګرد دی احمد ابن حنبل یې نوم دی، اخو ټولې دنیا پیژنده، د احادیثو لوی امام دی او د فقه د هغې استقبال به کوو. نو ټول شاګردان راووتل، د علاقې کې څومره خلک خبرېدل چې دا دونه علما سپینګري او دا امام شافعي صاحب په خپل او د هغه شاګردان دي، موږ به موځو. عوام هم ووتل. بادشاه چا نه تپوس وکړه لکه دا جلسه جلوس ته څه دی؟ وی دا د امام شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل را روان دی، د هغې استقبال له خلکو ته دی، په دومره لوی سړی دی چې شافعي صاحب او دا ټول علما استقبال کوي. هلکه وزیرانو موږ به هم استقبال له لاړ شو. بادشاه سره د وزیرانو او د ممبرانو مروت، ټولې لارې کوڅې ډکې دي. قافله راورسېده، احمد ابن حنبل پکې د ملاقات سلام کلام وشو. بادشاه وی شافعي صاحب ته وی حضرت ستا دا میلمه به زه میلمه کوم، دی به ما سره شاهي محل کې میلمه او ډوډۍ به وله زه ورخوم. ورونو امام شافعي صاحب ډېر زیات مهمان نوازو، میلمه دوست انسانو. بادشاه ته وی نه صاحب دی به زما میلمه، ما راغوښتی دی او زما د ده د ملاقات شوق او چې دی زما میلمه نو صاحب ته ستا وزیران به هم پکې میلمانه یې. درستخان ولګېد، احمد ابن حنبل دی، ورسره نور ملګري دي، او امام شافعي صاحب دی، د هغه شاګردان، د علاقې علما، بادشاه، وزیران په درستخان ډوډۍ پرته ده، ډوډۍ خوړلې کېږي. ورونو که ستاسو خیالي نو خلک په ډوډۍ کې میلمه ته نیر نیر ګوري چې د ده څه خوښ دي او دی څه خوري او څه ته یې ضرورت دی، اوبو ته، شربت ته، ډوډۍ ته، ترکارۍ ته. نو د خلکو نظر هم احمد ابن حنبل ته. ډوډۍ خلکو وخوړه او لاسونه بند کړل او دی همغسې لګیا دی ډوډۍ خوري او زر زر لګیا دی. نو چې زر زر هم خوري او د خلکو نه وروسته هم بس کوي، نو دا د دې خبرې نښه ده چې دا سړی ډېر وږی دی او یا ډوډۍ ډېره زیاته خوښه ده. نو بادشاه هم ورته داسې پترس ګوري، وزیران هم ورته ګوري، او چې څوک خدمت کوي هغې هم ورته ګوري، او خلک یو بل سره خاندي چې عجیبه نیک سړی دی. شافعي صاحب د ده صفت کو چې دا ډېر لوی بزرګ سړی دی، دا بزرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري، دی خو لګیا دی خلکو بس کړی او دی نه بس کوي. چې ډوډۍ کله وخوړلې شوه او درستخان اوچت شو، احمد ابن حنبل له یو کوټه په خپل حجره کې ورکړه، وی ته به دلته قیام وکړې ښه صاحب. او شافعي صاحب کور ته لاړ. نو د امام شافعي صاحب داسې وړې وړې لوڼه وې، ماشومان
د شپږو کالو د اوو کالو چې هغې بار دا خدمت کو چا سره کنډول د لسی و چا سره د اوبو هغې رالل پلار ته وایي شافعي صاحب ته وی بابا وی میلمه پکې کوم یو احمد ابن حنبل ګوره طنز پې کوي ای بچې دا ماته چې مخامخ ناستو وی دا هغه بزرګ انسان و چې تا وی ډېر زبرګ دی وی او که نه بچې دا د احادیثو استاذ دی او د فقه امام دی بچې هم دغه دی وی زبرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري لکه راځه چې وخوړه نبی علیہ السلام خو فرمایي چې ډوډۍ به سړی خېټه درې ځایه کړي درې حصې به کړي نو په یو حصه کې به ډوډۍ ور واچوي په بله حصه کې به اوبه ور واچوي او درېیمه حصه به اواله پرېږدي چې دا هوا پکې ځي راځي په دې فارموله که چا عمل وکړه ناجوړه کېږي به نه د ډېرو بیمارو نه به خلاصي مونږ خو په دې فارموله عمل نه کوو د اوبو ځای هم په ډوډۍ ډک کړو د هوا غم ډک کړو او نو بیا پکې نه د اوبو ځای وي او نه پکې د هوا ځای وي نه د جومات په پول د یو سل نه بل سره پورې رغړو رارغړو او خاص ګرمي کوي چې په سب کې ته بل ملګري تنګي او بیا په رمضان کې تراولو صبح کې ته وتی شي یاره جینو بس ډېرې اوبه مې څښلې دي شربت مې څښلی دی نو نشم وتی نو ودرېدې نشم هغه شربت پې زیاتي وي شی پې کوړنې کوړو ګوره رمضان را روان دی احتیاط کوئ نو دا ډوډۍ صبح دا ګوره د سنتو دورو د حضور پاک مبارک ته نږدې زمانه وه نو ماشومان جینکې هم په سنتو پوهېدی نن مونږ لوی خلک مولیان او طالبان او شیخان او صوفیان هم د سنتونو نه یو خبر هغه ماشومان جینکې وې او د سنتو خلاف ورزي وکړه د پیغمبر علیه السلام قسم دې په هغه سنتو هغه جینکې خفه وي بابا دې تعلیم وای دا د سنتو خلاف ورزي وکړه دونه ډېره ډوډۍ وخوړه او ډوډۍ دونه زر زر وخوړه ګوره حضور پاک مبارک وي ډوډۍ به زر زر نه خورئ په قلار قلار به خورئ شخوند به پرې ډېر وی چې دا ډوډۍ پوره معده شي چې معدې ته ورسي چې په اسان هضم شي سوځېدلې ډوډۍ به نه خورئ حدیث پاک کې راځي اوس ډاکټران وي سوځېدلې مه خورئ وجود ته نقصان ورکوي ډېره ګرمه ډوډۍ به نه خوري نبي علیه السلام فرمایي دا ټولو باندې که مونږ په احادیثو نظر وکړو هغه یو سړی تللی یو حکیم مدینې شریفې ته هلته یې دکان جوړ کړ څه موده یو مریض نه راته تپوس یې وکړ وی ستاسو په دې علاقه کې مریض نشته ما خو دکان کړی دی څوک رانهلل وی نه مونږ کې خو مرض نشته وی ولې وی مونږ د پیغمبر علیه السلام په دې قرآن شریف په دې یو آیات عمل کوو چې کولو وشربو ولا تسرفو خوراک کوه او اسراف پکې مه کوه او بس کا په اسراف پکې مه کوه خوراک کم کو او به کمیس کو بیماری کم ده نو موږ د نبی علیه السلام په سنتو عمل نشته نو خراب خوراکونه خورو او بې ځایه حرام خوراکونه خورو هغې راله په وجود کې سل او زر بیماری پیدا کړي دي وی ښه بابا دا هغه ستا لوی زبرګ شاګرد و چې داسې ډوډۍ وخوړه او ای بابا په شرمونې وشرمولو خلکو یو بل ته کتل او خندلې د بادشاه وزیرانو هم کتل چې شافعي صاحب داسې میلمه راوستلی او صفتونه یې وله کول او علماو خندل شافعي صاحب بچو ته ویلونو وی زم پې پیښ ومه چې خوراک یې د سنتو نه خلاف کړی دی نو زه ورته ویلی شم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه چې سړی راوم غواړی او میلمه مي او بیا ورته وایي چې ډوډۍ دې هم ډېره وخوړه زه ورسره څه وکړم ما محسوسه کړه خو څه ورسره وکړم امام احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی حضرت ما ته ځان له کوټه کې بستره برابر کړه وی ښه ډېره ښه ده ځان له کوټه کې ورته بستره برابر کړه او ماشومانو ته وی لوټه ورته اوبو ډکه کېږدئ ولې که د شپې پاڅي او دس به کوي هغې ورته کوزه ډکه کېښوده چې سار مانځله دي جومات ته لاړل ماشومان یې جنکۍ ورلې چې بستره برابر کړي چې ویې کتل کوزه همغسې د اوبو ډکه پرته وه چې شافعي صاحب واپس راغی وی بابا ناشنا زبرګ دې راوستی دی بچو بیا ولې وی ټوله شپه خوب کړی دی تهجد یې نه دی کړی ماشومان یې پې خفه وي وی تاسو ته څه پته لګي وی چې مونږ ورته کوزه سنګ ډکې ایښودې وم هغسې ډکه پرته وه نو چې دا اودس ونه کړو نو تهجد یې د کوم ځای نه وکړه شافعي صاحب ورغې احمد ابن حنبل ته وی احمد ابن حنبل چې خفه نه شي زما میلمه او زه په تا خوشحاله یم چې راغلې خو یره ټینګ نه شوم یو دوه تپوسه ده نه کوم وی وایه صاحب وی تا دا بېګا ډوډۍ ډېره خوړلې ده چې د ما ډېره ډوډۍ مو خورې زه باندې خوشحاله یم خو د سنتو خلاف ورزي دې کړې ده او زر در دې خوړلې ده ما له خپلو ماشومانو جینکو لوڼو پیغور راکړه او خلکو یو بل ته اشارې کول او دویم دا چې بېګارې تهجد نه دي کړی ما له هغه خپلو ماشومانو لوڼو پیغور راکړه چې دا ستا شاګرد دی
لوټه چې مسنګ ډکې خو دې واغسې ډکه پرته ده دا ستا دا حالت د کله نه بدل شوی ته چې ما ته شاګرد خو ته بل شان وي دا د نه څه جوړ شوي دي احمد ابن حنبل ورته وی استاد جي لږ صبر به وکړي زما جواب به واورې بیا چې ته څه فیصله کې نه کوه وی چې ستا د ډوډۍ ته بېګازه کېناستم زما د قسم په الله چې ستا د دې ډوډۍ په شان حلال رزق ما ته په زندګۍ کې نه دی میلو شوی ما هغه ډوډۍ ته کتل ما په دې خپلو سترګو لیدل چې د الله پاک برکات او تجلیات او انوار پې نازلېدل دې ته کشف ویلی کې دا په دې سترګو هغه څیزونه ویني چې هغه عام خلک نیني د زړه په سترګو ورته ښکاري لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای حدیث کې راځي وي چې څوک اودس کوي او دې په مخ اوبه واچوي نو د مخ ګناهونه ترې دې اودس اوبو سره ورجېږي که په خولې څه ګناه کړي په سترګو یې کړي په غوږونو یې کړي او چې دې په لاسونو اوبه واچوي نو په لاس چې کوم واړه ګناهونه کړي هغه ته اوبو سره لاندې پرېوځي او چې په خپو باندې اوبه واچوي نو چې کوم ګناهونه یې په خپو کړي نو هغه ته اوبو سره پرېوځي امام صاحب وایي دا ګناهونه مونږ ته په سترګو ښکاري کې غورځېږي وره ګناه خو په سترګو نه ښکاري خو دا یو کشف شو یا شاه ولی الله ته د دې حدیث لاندې لیکي چې نبی علیہ السلام فرمایي کله په یو انسان یو مصیبت نازلېږي وی دې دعا وکړي وی هغه دعا اوچته شي هغه مصیبت سره دغه راووایي مصیبت په شا کي نو شاه ولی الله صاحب وی مونږ ته په سترګو ښکاري وی مصیبت را رواني او چې دعا وکړو وی دعا راته ښکاري چې دې هغه مصیبت له دغه راورکړي نو واپس یې کړي دې ته کشف ویل کېږي نو احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی قسم په الله که په زندګۍ کې مې ستا د دې حلال طعام په شان طعام چې ته لیدلی د الله تجلیات او انوار او برکات پې نازلېدل ایمه چې احمد نن د حلاله ډوډۍ مونتې ده او څومره ډېره چې خوړې شي وخوره نو ما په دې وجه ستا ډوډۍ زر زر خوړه او ډېره مې خوړه په دې غرض مې خوړه چې داسې حلال رزق مې چېرته لیدې نو مونتې مې نو او صاحب هغې حلالې ډوډۍ په ما کې دوه صفته پیدا کړل یو د علم او یو د عمل ګوره مونږ چې ډوډۍ وخورو نو بیا ګرځېدی نه شو مونږ نه شو کولی او اسویلی کو اوږده اوږده دا ولې ډوډۍ کې فرق دی ډوډۍ کې لانجه ده او حلال خوراک ته ګوره او صفت پیدا کولو ته ګوره وی دوه صفت یې راله پیدا کړل یو د علم او یو د عمل وی د علم صفت یې راکې دا پیدا کړ چې بېګا مې سوچ کو د قرآن شریف او د حدیثو نه مې مسلې رایستې ځکه امامان ته ته وایي امام د فقه دې ته وایي چې د قرآن او د حدیث نه مسله راوباسي وی د یو یو آیت نه او د یو یو حدیث نه مې په سوونو او په زرګونو مسلې راوستې او عملی صفت یې راکې دا پیدا کړه چې بېګا صاحب ما خوب نه دی کړی د ماسخوتن په اودس مې د سار مونځ کړی دی ځکه ستا کوزه او لوټه ډکه پرته وه ما وله ګوتې نه دي ورونه دا د حلال رزق د مارونو برکت دی حلال رزق چې څومره سړی خوري نو جون کې به هم خیري او په آخرت کې به هم خیري الله به هم تې خوشحالي فرشتې به هم تې خوشحالي او مخلوق خدا به هم تې خوشحاله احمد ابن حنبل په زندګۍ کې یو ځل کور ته راغی بیبي ورته ډوډۍ کېښوله چې د نوارۍ اوچته کړله نو واپس یې کېښوله وی دا خو حرامه ده ماله تې د حرامو بدبویي راله دومره د کشف خاوند بیبي ورته وی صاحب اوړه تا راوړي دي مالګه تا ده او خشاک تا راوړی دی نو حرام پکې له کومې راغلی وی بس ماله تې د حرامو بدبویي راځي نو سوچ به وکړو او یاد مې شو خمبیره مې د پلان کې کوره راوړې ده معلومیږي دا چې دې خمبیره کې څه چلو ډوډۍ ونه خوړه وی دا ته وکړه چې دا ډوډۍ کېده او که څوک سوالګر فقیر راځي هغه لی ورکړه خو دا ورته ووایه چې احمد ابن حنبل ورې نه خوري چې سوالګر به راغی سوال به یې وکړه ډوډۍ به یې ورولېږله وی دا ډوډۍ مونږ کرله احمد ابن حنبل نه ده خوړلې نو هم داسې سوالګري نو لکه دا زمونږ د زمانې سوالګري چې پنځه د لشلۍ یا د لستونه شتې په زور یې د پېښور کې وو زه په لار روانو چې لټکوټې غوندې د ما د خپې ته چا راټوپ کړې ماړو خیال داسې پوټینې غوندې سوکل وکړو خدای پاک ویارېدم چې دا څه شی را پورې وجنګې چې مې وکتل خپله لوسې کلکه نیولې ده او پورې وې ځان ویشا پیسې را کوه ما یې لږ نیک بخت اقوا کړم انا خو دغه لاسونه ټول جامې دې را ټولې څخه ګنده کړې دا څه کې ښه یا دا ښځې وي دا پلیتې ښځې خدای دې زموږ دا معاشره په خیر خلاصه کړي او د سوال په داسې انداز غواړي چې د ګناه دعوت خلکو له ورکوي دې ته کتل ګناه دي حرام دي دې خلکو له پیسې ورکول حرام دي
دا مونږ په دې پیسو دې سوال سره بلدې کړې چې د ګناه کار کوي او د ګناه په انداز سوال کوي، دې له پیسې مو ورکوئ، رته یې هم خو دې له پیسې مو ورکوئ، دا نور هم بلدېږي. نه هغه سوالګر هم داسې نو وی ښه احمد ابن حنبل نه ده خوړلې وی وی چې هغه نه ده خوړلې زمونږ څه کار دی چې مونږ یې خورو. یو ځل امام احمد ابن حنبل پورته تپوس وکړ، وی هغه ډوډۍ چې ما نه خوړه څه شوه؟ وی صاحب نه تا خوړه نه سوالګرو خوړه، مونږ د دجلې دریاب ته وغورځوله. امام احمد ابن حنبل په خپله زندګۍ کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړو چې دا ډوډۍ به د کوم کب جېډې دته دي. حالانکې په شریعت کې داسې کب خوړل ګناه نه ده، کب مکلف نه دی، کب ته که حرام خوراک هم واچوي او هغه وخوري او یو سړی هغه کب وخوري نو دله ته ګناه نشته، لیکن دا د هغې احتیاط و، حلال خوراک به یې خوړه او د مشتبې نه به یې ځان ساته. رونو برکت یې سو 100 کرته رب العالمین په خوب کې لیدلی دی، 100 کرته. یو کم 100 کرته چې ولید نو په 100 کرته یې وی یاره ویله کې مې یو سوچ راغی که دې 100 کرت مې لولید یو تپوس پتې کوم. څه تپوس پتې کې؟ دا تپوس پتې کوم چې الله هغه شی راته وښایي چې تا ته پې بنده ډېر زیات در نږدې کېږي. نو چې په 100 کرته الله په خوب کې ولید وی الله یو سوال درنه کوم، وایه هغه شی راته وښایي چې تا ته پې بنده ډېر در نږدې کېږي. وی دا زما په کتاب په قرآن باندې څوک چې د قرآن شریف تلاوت څونه زیات کوي هغه مره به دې ما ته زیات را نږدې کېږي. نو عجیبه تپوس دې کوي بے فهم او بغیر فهم. صاحب ته طریق په معنا پیږي او که پې نه پیږي؟ ځکه ډېر خلک تلاوت کوي په معنا یې پوهېږي او د عوام رونه خو چې تلاوت کوي په معنا یې نه پوهېږي. نو په کومه طریقه چې تلاوت وکړي تا ته نږدې کېږي؟ الله وی قرأ بفهم او بغیر فهم، که پې پوهېږي او که نه پوهېږي خو چې جبه پې رقی ما ته او پې زیات را نږدې کېږي. دومره لوی شخصیت زما رونو او ابتلاعات هم په نیکانو ګوره ډېر راځي. بعضې وخت یو نیک سړي باندې ته ازمایش راشي، خلک وایي دا جوړ د خدای قهر او غضب دی، په دې یو لوی ابتلا راغلی و. کومه زمانه کې چې دی و د هغې زمانې چې کوم بادشاه و هغه معتزلي و. دا یو خراب عقیده وه د معتزله په هغه زمانه کې. او یو لویه مسله تاسو پې نه پوهېږئ، طالبان او مولیان پې پوهېږي، مسله د خلق القرآن. هغه د بادشاه جدا نظریه وه، د جدا نظریه وه. بادشاه راونیوه او کوړې یې وله ورکولې او په کولو مجلس کې د دنیا په زرګونو خلک دي او د شاګردان هم تللی دي او جاړي خلک چې زمونږ د علاقې لوی عالم او سپینګیري شیخ الحدیث د احادیث استاد دله به نن دورې میلاویږي. څوک تماشې له تللی دي او څوک دې سوچ له تللی دي چې دا به صرف کېږي، دا ظلم دې سپینګیري سره به دا ظلم دومره ټینګ کېږي. او رښتیا خبره چې مې که نه نو د سپینو ډکو نه الله وایي ما له حیا راځي. او که یو سړی ډېر زیاتي مو کې هلکه ولې تا ورته غږ نه کوو؟ یاره د سپینو ډکو لحاظ مې ولا وکړه. د سپینو ډکو خلک لحاظ کوي، د سپینو ډکو سره بوډا سپینګیرې او بیا د احادیث استاد یو روایت کې 6 لکه راځي، یعنی یو قول کې، او په بل قول کې علامه ذهبي لیکلي دي چې د نبي علیه السلام د 10 لکو احادیثو حافظ و. قرآن شریف 6.5 آیات دي تقریبا لکه د هغې نه هم کم. نو تا اندازه لګوه چې څونه قرآن شریفونه به له دې نه جوړېږي، ځکه یو حدیث آیات برابر دی، بلکې بعضې حدیث آیات نه غټه وي. نو د 10 لکو د نبي علیه السلام د احادیثو حافظ په یادو یاد او قرآن شریف هم ورته په یادو یادو. تاسو اندازه لګوئ چې داسې سپینګیري او لوی عالمي او دې دورې وله ورکوي چې دا به څه حال و. نو جامې یې ته وویستې د غریب نه او یو لنګوټې یې ورته و، په پرتوغاښ یې ورته یو لنګ غوندې وتړو او بره یې وخېجو او جلات ته ویې وهې په درو. شاګردان یې مغالو کې غریبانان ناست دي. نو چې لومبی کوړی ورکړه نو دی وایي بسم الله، چې دویمه کوړی ورکړه وی الحمدلله، چې دریمه کوړی وله راوبروله وی چې الله ما له څه لیکلي دي حقه به رارسېږي، د هغې نه زیات نشي رارسېدی. چې بله کوړی راوبروله وی القرآن غیر مخلوق کلام الله غیر مخلوق، هغه خپله مدعی وي چې پسې و. نو چې بله کوړی وله راوبروله نو پرتوغاښ یې وشلېده. چې پرتوغاښ یې وشلېده نو چې څومره شاګردان دي دې شاګردانو چغې کړې چې خدایه ځکه په درو باندې دی والی کېږي،
خو زمونږ وایي مړه به شي نو سړی خامخا مري. لیکن دا خو چې د پرتوغاق اوش دی ده او دا لنګوټې ته وغورځېږي دا غریب خو رسوا شو. تاریخ بس لیکي خلک بس وایي او سپینګیري مولا دی او خلکو ته شاده دا خو د ډېره غټه بېعزتي ده. وی دغې وخت کې دا سر داسې اسمان ته اوچت او بیا سر راښکته که نو وی پرتوب په خپله اوچت شو. خدای پاک یې عورت ښکاره نه که او د پورې پیوست شو. یعنې پرتوغاق چې کولو شي نو پرتوب کې سا خو نه ده چې اوچت شي، په خپله پرتوب اوچت شي او د پورې پیوست شو. په یو کم دېرشمه کوړه بېهوشه شو. بادشاه شاګردانو ته راشي دا ملا صاحب یو صاحب بېهوشه یم. چې کله هوش کې راغی او لږ برابر شو شاګردانو یې تپوس وکړو وی صاحب چې دا یو کوړی د لره وبروله او پرتوغاق ته وشلېده نو په مونږ هغه وخت یې په مونږ کم تېر دی نو خدای دې په دشمن هم هغه وخت نه راولي. او بیا تا سر اوچت که اسمان ته او پرتوب په خپله اوچت شو در پورې پیوست شو. دا ولې؟ وی دقه وخت ما سره هم ډېر غم شو. وی ما الله ته سر پورته که او ما وی چې یا رحیم و یا ودود یا ذا العرش المجید، ای رحیم ذاته، ای زما دوست خدایا، ای د لوی عرش خاوند خدایا، ای د لوی بزرګۍ خاوند خدایا، اسألک بعزتک و قدرتک و سلطانک، ستا په لوی عزت او ستا په لوی قدرت او په لوی طاقت او بادشاهۍ د نه سوال کوم. ان كنت علی الصواب فلا تهتک ستري، که زه په حق یم نو زما پرده خدایا ما اخلي. ګوره بیا هم شرط ولګوه الله سن که زه په حق نه په چې څه کېږي کېږي به، خو که زه په حق یم نو خدای زما پرده ما اخلي. نو زه په حق وم الله مې پرده وانه غشته. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه چې استاد یې دی هغه ورته سوال جواب راولېږه احمد ابن حنبل ته. وی صاحب وی دا چې کومو جامو کې تا دورې وخوړلې او ستا د وجود وینه پې پرته ده دا جامې ماله په تحفه کې راولېږه. خو چې وینه وینځې استاد یې ولی تحفه کې ولېږه. شافعي صاحب نه چا تپوس وکړو وی په دې جامو به څه کې چې دا د وینو جامې د احمد ابن حنبل له غوښتلې. وی زما به دا وصیت چې کله زه مړ شم نو ماله کفن زما را دې شاګرد په دغه وینو والا جامو کې راکې چې په یو مسله کې دې غریب پکې والی شوی دی. که د قیامت په ورځ زه الله ته مخامخ شم او یا په قبر کې ما نه تپوس کېږي چې څه عمل دې راوړی دی، ویم به چې شافعي سره هېڅ عمل نشته. یو شاګرد مې جوړ کړی او په یو مسله کې په ظلم والی شوی دی او په جامې د عصري وینې پرتې دي، الله دقل مې د نښې دپاره درته راوړي دي. او دا احمد ابن حنبل چې وفات شو ناشنا خبره درته وکم د 40 میلو نه د جنازې له خلک پیاده راغلي دي. پیاده مزل د سورلو مزل خو د ډېر لرې له ځای نه کېده. 40 میله خلکو پیاده مزل جنازې له کړی دی. او جنازه کې خلک څومره یو یهودي سړی دی یهودي هغه ما غځی کچ که چې کوم دی د جنازه شوې وه امې کچ که نو بیا مې سړي ودرول د جنازې د سپونو په اندازه لږ ځای کې چې اندازه ولګوم چې دونه ځای کې دومره سړي راځي نو چې دا د جنازه په څومره ځای کې چې دونه او څونه راځي نو چې ما کوم اندازه ولګوله نو 10 کسانو په د جنازه کړې ده. 10 کسان او عیسایان او یهودیان 10,000 کسان صرف د احمد ابن حنبل د جنازې په لیدو مسلمانان شوي. تاریخي خبره چې جنازه ولا وکتله بس 10,000 کسان به مسلمانان شو. او بیا را د قبر خوا کې یو بل عالم ښخېده 240 کاله پس 234 سال پس 240 کاله پس د قبر خوا کې بل عالم دفن کېده. نو قبر لږ زیات اووالی شو د لحد پکې راښکاره شو. نو تاریخ لیکي وی اقصې تازه پروت و لکه تا به وایي چې د نن په دې قبر کې کېښودلی شوی دی. دا د علم برکتم د حدیثو برکتم او د حلال خوراک برکتم شو. د مارونو حلالو کې چې کم برکت دی د حلالو مثال دله درکم. اوبه نشته د کوي صفا اوبه لیکن که په دې اوبو کې تا واوره واچوله دې کې نشت واچول یا دې نو د اوبه نورې نه دیداري شي. دقه رنګرونو علم دی که چا سره د قرآن او د حدیثو علم دې کې به الله ذوالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی اوس چې دا خپل مرګري دی کوه تور ته بوځه یو مخلوق یو قسم دی هغه راخوروم چې هغې سره د جنگ د هېڅ چا طاقت نشته دی کوه تور ته بوځه. عیسی علیه السلام به دا مسلمانان بوځي او کوه تور کې به دیره کړي
چې کوه تور کې ډېره کې نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج را خواره کړي دا یو ځای کې بند دي او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی نبی علیہ السلام فرمایي دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي هغې کې چې دوی داسې وله غوندې سوړه پیدا کړي وی یاره بس لږ کار هم پکې وکړو سار له به یې که خیر که نه و چې سار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و انشاءالله به ووایي نو هغه سوړه به خدای بند نه کړي نو چې سار راشي نو به یې که نه دوی به راخطا شي او دی به داسې وکړو هم من کل حدب ینسلون هر لوی ډیری نه او په منډه رواني دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بخیرې ته وریه په هغې به راشي چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي تږي به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو دوی دریاب سیند نو چې هغه اخیري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې ني نو هغې به هغه نورو مرګو ته چې هلکه دلته چې ته اوبه تېرې شوي دي ښه ځای لوند دی دومره به دنیای هغې به صرف شروع کړي د دنیا په دې مخلوق دنیا کې خو به نور څوک د عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي باقي به کافر وي هغه خو به مړه شي نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلک هم تباه کړل دا غوا او میخې او ځنګلي حیوانات هر څه به وخوري ختم به یې کړي راځئ چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع نو غشي به بر اسمان ته ولي نو خدای پاک به وله د وینې سره را واپس کوي تک سره نو دی به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې مونږ مړې کړې ځکه چې ګردو که په دې ګوټ مټ کې څوک پاتې شي دغې وخت کې به په کوه طور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي د مسلمان ژوند د تکلیف دی دا یو تکلیف به راشي چې نبی علیه السلام فرمایي د سلو اشرفونه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري سل اشرفې به ورکوي خو د هغوی یو سر به پیلي خو بیا نه ورکوي وله وی به نه دومره به تکلیف کې وي عیسی علیه السلام به خدای ته زاري شروع کړي چې خدای دا پس مصیبت په بل لانجه وړی خدای دا قوم هلاک کړي نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی ته یو ځل به ټول مړه شي چې مړه شي عیسی علیه السلام ته به خدای وایي چې دشمن دې هلاک شو راځه اوس عیسی علیه السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي نو ټول ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي دي هر ځای به ډکي او بوی به دی خدای دینه به زمونږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي هغې به په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي دې لوی دریاب ته بیا به خدای باران وکړي باران سره به خدای را ځمکه پاکه کړي د هغې د هغه غشو او لیندو باندې به مسلمانان اور بلی بیا به د عدل انصاف حکومت شروع شي جناب د عدل انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي بیا به کافر زیاتېږي مسلمان به ورو کم شي داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی هم نه څوک کلمه ګو به نه په مخ د ځمکه د خدای نوم به بلکل ختم شي او داسې ژوند به یو بل سره تېروي لکه د دریاب دا خره او خرې چې یو بل سره څنګه ژوند تېروي د ځنګل او د ځمکې دا سپی او سپي یو بل سره کوم ژوند تېروي دقه ژوند به تېروي هېڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان بني ختم او چې کوم مسلمانان دي نبی علیه السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوځي هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي به دی به مري هغه له به خدای مرګ ورکړي ټوله دنیا به د کافرو نه ډکه شي بیا به مال خدای راخور کړي دغې وخت به الله د انور د مغرب نه را مشرق طرف ته راوخېږي نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزېږي الله ذوالجلال به دوی واپس شه ارجعي من حیث طلعتې چې کوم طرف نه راغلی هم په هغې طرف واپس شه نور به لږ غوندې را واپس شي بیا به ورته الله وي واپس ځه دغه توبې د بندېدو دروازه ده بعض د هغې نه پس د هېچا توبه به نه قبلیږي اوس د توبې دور دی نو توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاري او فریاد وکئ بعض بیا به مال هم ډېر شي خو ټول به کفر وي د خدای نوم به څوک پېژني نه الله به نه پېژني نبی علیہ السلام فرمائی کنا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله تر اغی پوری با قیامت نرازی
تر څو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله نوم اخیستلی کېږي د خدای نوم چې اخیستل بل شو فوري به قیامت بیا راځي خیر خلک به لګوي څوک به دوکاندار وي هغه به کپړه خوره کړي په ګاک به یې خرڅوي ګاک به ناستي د هغه نه کپړه بالي څوک به لګي خپل حوض به جوړوي څوک به لګي خپلو څارو له به ګیاګانې ریبي څوک به لګي نولی به رالي د خپلې خولې ته به یې اچوي د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سار د مانځه نه پس د نور ختو نه مخکې دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام شپېلې ووایي چې شپېلې ووایي دې شپېلې سره به د ټولو خلکو نه ساګانې والوځي ختم به شي هغه انسان کې نوړۍ خولې ته اوچته کړې ده خولې ته به یې ونه رسي او سا به ترې وخېږي هغه انسان چې کپړی ګاک ته خوره کړې ده را وبې نن غاړې او سا به ترې وځي هغه انسان چې هغه خپل حوض لیواو هغه به په هغه خپل خټه وانه کېږي سا به ترې وځي بس مکمل قیامت چې څه ته ویلې کېږي دا ټولې ساګانې به وځي په قبرونو کې چې کوم خلک دفن دی که مسلمانان دي او که کافران دي د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې به ورننوځي دغې وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلی ته لاړل عذاب د قبر او خوشحالي او هر څه بند روحونه لاړل ختم شو یو مضبوط ګړزار به شروع شي اسمان به ټول ټوټې ټوټې به شي ختم ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچو په تاسو کړي که نه د پنبې دا مالوچو په دې سخته سیلۍ کې په دې هوا کې تاسو دا خواره واره وینئ غرونه به ختم شي دا سپومې به ختم شي نور به ختم شي ستوري به ختم شي قیامت چې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه اوبه او هر څه ختم ټول هر څه به ټوټې ټوټې او دلې وړې به شي هېڅ شی به هم پاتې نه شي بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمع کی د شام په ځمکه باندې اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کی او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي چې دا شپېلی ووهي هغه روحونه به ته راشي خپل وجود ته به ننوځي او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو راپاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي داسې به راوټوکېږي او د الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل د دنیا د دې قول و فعل د دنیا د دې مال او دولت د دې به را سره الله حساب کتاب کوي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ستاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمایي ما ته باړو دوباره ستاسو واړو پیشي بیا ونه شي دا چرې نه کېږي دومره نظام الله پیدا کړی دی مونږ به خدای ته مخامخ کېږو الله به مونږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دی کړی ورونو دا لوی مصیبتونه تکالیف او دا لوی ابتلاعات زموږ د مسلمان په سر دي کومې وړې نښې د قیامت خود فورا راغلي دي لکه نبي صاحب فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي مور او پلار به څوک خیال نه ساتي نافرماني به شروع شي دا یوه نښه شته که نشته بلکل ښکاره د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال بی د دوستانو تعلقات به وي د مور او پلار بني نری جامې به ښځې واغوندي شته که نشته ښکاره خبرې دي سړي به د ښځو تابع شي شته او که نشته ښکاره خبرې دي فحاشي او بدعملي به خوره شي هغه فحاشي او بدعملي خوره ده او د قوم مشران به رزیلان بی کوم چې نیکان خلک یې هغې به د قوم د مشرونو توبه وباسي هغې به موږ د قوم مشرۍ نالو او چې کوم رزیلان ساد القوم ارذلهم نه قوم سیادت او سرداری به د رزیلو او د کمینه او د بدعملو خلکو په لاسونو کې بشي بس حالات جوړ دي کوم چې نبي صاحب فرمایي او په مسلمان دا حالات به ځي او راځي به و الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دا حالات ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو بس ایک نمبر مسلمان دو نمبر مسلمان نه بے غیرت مسلمان نه
غیرتی مسلمان دیم خدای پاک جوړ کړي ایمان باندې خپل کلک شو پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه کلک مسلمان بهر صورت رونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده ان مثل عیسی کمثل آدم آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا او دی خدای پاک بې پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې یو لوی نشان او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبی علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر ځای خالي د هغې کې به دفن کېږي هم د نبی علیه السلام په شریعت باندې به خپل عمل پر کوي